بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زمانم ډاکټر حشمت علي دی او زه یو هومیوپیتھیک ډاکټر یم. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، مختلف هیلث ایشوز حواله سره، بیماریانو حواله سره، ډیزیز حواله سره او هومیوپیتھیک علاج حواله سره اکثر زه تاسو ته آگاهی در کوم، تاسو سره خبرې اترې کوم. نو دوستانو، کچره تاسو زما ویډیو په لومبي ځل ګورئ، نو تاسو په خدمت کې زما یو ریکوست دی، تاسو ته یو درخواست کوم چې ډاکټر حشمت علي خان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او نږدې د غنټۍ چې کوم نشان دی هغه ضرور پریس کړئ، ولې چې د مختلفو ډیزیز حواله سره، بیمارو حواله سره او هومیوپیتھیک علاج حواله سره کله زما نو ویډیو راځي او زه کله نوی ویډیو اپلوډ کوم، نو چې د هغې نوټیفیکیشن تاسو ته میلاو شي. ستاسو ډیره مننه، شکریه، مهرباني. Thank you so much. رزړ هومیوپیتھیک کلینیک اینڈ سٹور چیرته چې هومیوپیتھیک ډاکټر حشمت علي خان تیرو شلو کالونه ستاسو د ګڼ شمېر مریضونو لکه د ګردې کاڼي، پتري، د تریخي کاڼي، بواسیر، خوني او کبادي، د معدې زخم، ګیس، تیزابیت، د جوړونو درد، د ملا درد، د مهرو درد، ارکونیسا، شوګر، بلډ پریشر، زنانه او مردانه پانچپن یعنی بے اولادی، د مخ دانې او تیرسري، د ویښتو پریوتل او د ویښتو وخت نه مخکې سپینېدل، د زنانه او مردانه پټ مریضونه او هر قسم پیچیده مریضونو علاج کوي. رابطه نمبر 0301 83 50 659. پته یاد ساتئ، ډاکټر حشمت علي خان، رزړ هومیوپیتھیک کلینک، کمال خان مارکیټ، بالمقابل حبیب بینک، سوابی روڈ، شیواڑا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زمانم ډاکټر حشمت علي دی او زه یو هومیوپیتھیک ډاکټر یم. محترمو کتونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، زه مختلفو بیمارو حواله سره او هومیوپیتھیک علاج حواله سره زه تاسو سره خبرې اترې کوم، تاسو ته آگاهی در کوم. دوستانو، زمونږ نننی ټاپک بواسیر یعنی هیمورایډ او د هغې هومیوپیتھیک علاج دی. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، بواسیر چې دی دا یو انتهایی تکلیف دی مرض دی او دا د لویو بولو په لار کې چې کوم رګونه دي چې هغې ته ریکټم وایي، دغه ریکټم کې چې کوم رګونه دي، د رګونو دغې سوزش ته بواسیر وایي. بواسیر بیا خوني وي، بادیم وي، بواسیر اندروني بواسیر هم ورته ویلی شي او بیروني بواسیر هم ورته ویلی شي، او د بواسیر مختلف سټیجونه وي. محترمو کتونکو، د بواسیر باره کې الریډي زما یو تفصیلي ویډیو موجود ده، هلته نه ستاسو د بواسیر علامات، وجوهات او د هغې غذایي پرهیز هر قسم د دې تفصیل تاسو هغه ویډیو کې کتلی شئ. دوستانو، دلته موږ تاسو سره صرف د هومیوپیتھیک علاج حوالې سره خبرې اترې کوو. هغه کوم میډیسن دي، کوم دوايانې دي چې کوم د هومیوپیتھیک چې کوم د بواسیر د علاج سلسله کې استعمالیدی شي او دا بهترین میډیسن دي. نو راځو د هومیوپیتھیک میډیسن طرف ته. دوستانو، د ټولو نه ټاپ میډیسن په بواسیر کې سلفر دی. دغه سلفر ونیم که تاسو د علاج په شروع کې مریض له سحر په ناره 15 څاڅکي یا 10 څاڅکي لږ شان اوبو کې په ناره ورکئ او په دغه ورځ نور هیڅ میډیسن مریض ته نه ورکوئ، نو دا یو قسم بهترین میډیسن دی او دې نه به تاسو د بواسیر د علاج کامیابه ابتدا وکئ. دې میډیسن خصوصي علامات دا دي چې دا خوني بواسیر کې بهترین کار کوي. دې نه علاوه د لویو کولمو په یعنی د لویو بولو په ځای باندې دې کې جلن وي، خارښ وي، کجلي وي او د وینې اخراج کیږي. دغه سلفر که تاسو 200 طاقت کې استعمالوئ، نو هم دغه د دې بهترین استعمال ټایم چې دی دا سحر په ناره دی، د دې نه د علاج شروعات عموما کیږي. دویم نمبر کې چې زمونږ کوم میډیسن دی هغه نکسوامیکا دی. نکسوامیکا تاسو په 30 طاقت کې هم استعمالولی شئ او په 200 طاقت کې هم استعمالولی شئ. دوستانو، چې کوم خلک سیډنټري لایف سټایل مطلب دی د آرام طلبۍ زندگی تیروي، د ناستې کار کوي، څه اکسرسایز او هارډ ورک نه کوي، دې نه علاوه د چای او مساله جاتو او مرغن خوراکونو استعمال کوي، سیګریټ څکوي او شراب څکوي او مرغن خوراک کوي، په ځای ناست وي،
زیاتره دفترونو کې یا ډرایور حضرات نو داسې مریضانو ته که بواسیرو شکایت جوړ شي نو دې مریض لا نقص وامیکا د یو بهترین دوايي ده. که 200 طاقت کې تاسو استعمالول غواړئ نو دغه 200 طاقت کې ماسخوتن د ودې کېدو نه مخکې یو 10 څاڅکي لږ شان اوبو کې تاسو استعمالولی شئ، او که 30 طاقت کې استعمالول غواړئ نو 15 څاڅکي سهار غرمه ماښام په لږ شان اوبو کې په مړه استعمالولی شئ. د دې نه پس چې کوم میډیسن دی هغه توجا دی. توجا چې کوم میډیسن دی دا تاسو په 200 طاقت کې په 1 mcm طاقت کې او د مریض د حالاتو د کنډیشن مطابق په 30 حالت کې هم استعمالولی شئ. دې کې چې کوم د بواسیر کم غوټې وي کم مسې وي هغه زیاتې وي، او دغه د دې د ابنارمل ګروث چې دی کم د لویو کولمې د ریکټم په مقام باندې چې کوم ابنارمل ګروث دی د دې ګروث دپاره یو بهترین میډیسن دی. په 30 طاقت کې سهار غرمه ماښام 15 څاڅکي استعمالولی شئ. په 200 طاقت کې سهار او ماښام لږ اوبو کې 15 څاڅکي سهار 15 ماښام استعمالولی شئ. په 30 طاقت کې دا په 15 ورځې کې یا 20 ورځې کې یو خوراک ورکولی شئ، او په 1 طاقت کې په هفته کې یو خوراک ورکولی شئ. نیکسټ چې کوم زموږ میډیسن دی هغه د ایلوس سکوټرینا. ایلوس سکوټرینا کې هم چې کوم غوټې وي کوم مسې وي دا ډېرې زیاتې وي، او دې نه علاوه مریض خېټه هم سختوي نو دغه ایلوس سکوټرینا تاسو په 30 طاقت کې او په 200 طاقت کې هم استعمالولی شئ. په 30 طاقت کې 15 څاڅکي سهار غرمه ماښام په مړه مریض ته لږ شان اوبو کې ورکولی شئ، او په 200 طاقت کې تاسو سهار او ماښام لږ شان اوبو کې په مړه مریض ته ورکولی شئ. دې نه علاوه چې کوم زموږ نیکسټ میډیسن دی هغه اسیکولس هپ دی. دغه اسیکولس هپ چې کوم میډیسن دی دا تاسو داسې مریضانو ته ورکولی شئ چې کوم د بادي بواسیر ښکار دی، او دې نه علاوه مریض ته د قبض شکایت وي، او دې سره سره د مریض په ملا یو خصوصي علامات یې دا دی چې مریض په ملا ورسره درد وي نو داسې مریضانو ته تاسو اسیکولس هپ 30 طاقت کې سهار غرمه ماښام 15 څاڅکي لږ شان اوبو کې ورکولی شئ. زمونږ مخکنی میډیسن دی هیمامیلس مدر ټینکچر. هیمامیلس مدر ټینکچر د خوني بواسیر دپاره کم بواسیر کې چې د مریض نه وینه زیاته ځي دا هیمامیلس مدر ټینکچر یو خصوصي دوايي ده. دا هیمامیلس مدر ټینکچر 10 څاڅکي سهار غرمه ماښام په لږ شان اوبو کې په ماړه باندې مریض ته ورکړی شي نو مریض ته به ډېر زیاته افاقه میلاو شي. نیکسټ چې کوم زموږ میډیسن دی داسې زنانه مریضانې چې د حمل په وجه هغوی ته د بواسیر شکایت وي نو دا کالنسونیا چې کوم دی دا تاسو 30 طاقت کې سهار غرمه ماښام کالنسونیا په لږ شان اوبو کې داسې مریض ته ورکړئ نو انشاءالله دغه تکلیف به ډېر زیات کم شي او مریض ته به افاقه وشي. نیکسټ زموږ چې کوم میډیسن دی هغه پیونیا دی. پیونیا کې مریض ته د لویو بولو په ځای بواسیر سره د خارښ انتهایی تکلیف وي کجلي وي نو دا پیونیا که 30 طاقت کې تاسو سهار غرمه ماښام مریض ته ورکئ نو د مریض علاماتو کې به ډېر کمی راشي. نیکسټ چې کوم زموږ میډیسن دی هغه د اسیډ نایټریکم. اسیډ نایټریکم کې خصوصي علامت دا دی چې مریض د لویو بولو نه بعد د سټول پاسینګ نه بعد مریض ته د درد انتهایی زیات شکایت وي نو چې کوم مریض ته بواسیر سره سره د سټول پاسینګ نه بعد یا د سټول پاس کولو په وخت د درد شکایت وي نو دا اسیډ نایټ تاسو په 30 طاقت کې 15 څاڅکي سهار غرمه ماښام مریض ته ورکولی شئ. دوستانو زمونږ مخکنی میډیسن دی اسیډ میور یعنی میوراټیک اسیډ. دا میوراټیک اسیډ د دې خصوصي علامت دا دی چې دې کې مسې یعنی غوټې ډېرې زیاتې وي او مریض دا هم 4 سټیج کوم د بواسیر چې کوم 4 سټیج وي چې هغې مریض ته ډېر زیات تکلیف وي او دغه مسې بار وي او دا نه دننه کېږي نو تاسو اسیډ میور داسې مریض ته په 30 طاقت کې سهار غرمه ماښام ورکولی شئ. نیکسټ چې کوم زمونږ میډیسن دی هغه دی رتهینیا میډیسن. رتهینیا تاسو 30 طاقت کې مریض ته سهار غرمه ماښام ورکولی شئ. په دې میډیسن کې مریض ته ډېر زیات درد محسوسیږي او مریض ته دا احساس محسوسیږي چې د کومه غټه کولمه ده کوم ریکټم دی هغې کې مطلب دا دی د شیشې ټوکړې موجود دي او مریض ډېر زیات د
بېچینۍ ښکار وي دا یو څو هوموپیتیک میډیسن چې ما تاسو سره شیر کړه که دا چېرې د مریض د علاماتو مطابق مریض ته ورکړی شي نو مریض ته به ډېر زیات افاقه وشي او مریض به د دې تکلیف نه خلاص شي. دوستانو یو ریکویسټ یو درخواست تاسو ته کوم چې تاسو دا میډیسن کوم ما تاسو مخکې ذکر کړو دا به تاسو په خپله نه اخلئ یعنې سیلف میډیکیشن به نه کوئ تاسو به د یو مستند هوموپیتیک ډاکټر په مشورې سره دا میډیسن اخلئ. دوستانو دغه ډاکټر به ستاسو معاینه کوي او ستاسو د علاماتو مطابق به تاسو ته هوموپیتیک میډیسن درکوي. دوستانو که تاسو موږ نه علاج کول غواړئ یا موږ سره په واتساپ باندې رابطه کول غواړئ او تاسو د هر قسمه خوني او بادي بواسیر یا هر قسم بواسیر ښکار نو تاسو موږ سره زما د واتساپ په لاره باندې تاسو ما سره رابطه کولی شئ. دې نه علاوه د ما د کلینیک ایډرس چې دی هغه تاسو په سکرین باندې فلیش کیږي تاسو کلینیک ته هم راتلی شئ. محترمو کتونکو ایله لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي او د بواسیر باره کې او د هوموپیتیک علاج باره کې به تاسو ته معلومات حاصل شوي وي. دوستانو که دا ویډیو ستاسو خوښه وي نو دا ویډیو تاسو د انسانیت د عوامو د ښه والي دپاره خپل فیسبوک باندې خپل دوستانو سره خپل رشتهدارانو سره شیر کړئ ولې چې زیات نه زیات خلک د دې نه فایده واخلي او زیات نه زیات خلکو ته دا معلومات ورسي. دوستانو زمونږ مقصد ستاسو بهترین صحت دی همدغسې د صحت حوالې سره به تاسو سره خبرې اترې جاري وي. دوستانو د یو نوي ټاپک سره د یو نوي موضوع سره انشاءالله حاضرېږم ما ستاسو په خدمت کې تر هغې وخته پورې اجازت غواړم د الله په امان.